کې چې موبایل کې قرآن عظیم شان انسټال کړی و هغه تلاوت کوي او موبایل کې وسره نور فیسبوک هم وي یا ټیک ټاک وي یا نور داسې شي نه وسره نو آیا دا موبایل کې قرآن انسټالول جایز دي کني د موبایل قرآن په موبایل کې انسټالول جایز دي په دې کې تلاوت هم جایز ده خو بهتره خبره ده بهتره طریقه ده چې موږ په قرآن عظیم شان کې تلاوت او قرآن راخلو د چیرته موږ ډیر خلک موبایل کې قرآنونه انسټال شروع کړل او موبایل کې تلاوتونه شروع کړل نو چې کوم اصل مصحف ته کوم اصل قرآن ته قرآن حیثیت ختم شي خلک معظمه د قرآن پرې نو بهتره خبره خدا چې په قرآن کې موږ تلاوت او قرآن مجید راخلو یا تلاوت کوو یو سړی چې د قرآن مجید کې تلاوت کوم خو ما زړه غواړي چې د موبایل استعمالوم موبایل کې مرا سره وي چې بیا زه موبایل کې تلاوت کوم نو جایز دي خبره پکې نشته خو بهتره خبره بیا ده فیسبوک چونکه نن سبا سړی بس به سم ضرورت کوي چې را خو سم ضروری شی دی او بس کا انسټال مې نه کړو ما ژوندۍ به پورې نیمګړې پاتې کیږي نو بهتره خدا چې نیو بږي او کوي بږي خبره نشته خو خبره بیا بل ده چې کم غاند غونډې شي نه فلمونه دی بږي یا سندري دی بږي یا نور داسې ګان بیا موبایل کې نه کتاب کې حال دی یو طرف ته قرآن هم دی خو بل طرف ته فلمونه او سندري مو چولې وي نو دا بیا خبره نه ده قرآن بي عزت دی قرآن بي عزت دی مونږه الله تبارک وتعالى